السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د تبلیغ شپږ نمبر شروع وي په پښتو ژبه کې. څلور نمبر موږ ویلی وي دا د پنځم نمبر دی صحیح نیت. په حدیث شریف کې راغلی دي چې د تمام اعمالو دارومدار په نیت باندې دی. که نیت چېرې د الله تعالی راضي کولو دپاره وي نو اجر به یې میلاویږي، او که چېرې د مخلوق د ښودنې دپاره وي نو الله تعالی به ورته وفرمایي چې چاته د ښودنې دپاره کړي وو لاړ شه هغه نه یې اجر وغواړه، نو په دې به ورته اجر میلاو نشي. زما وروڼو کوم کار چې هم کوئ په هغې کې د مقصد د الله رضا وي، چاته د ښودنې دپاره دې نه وي. څوک چې د ښودنې دپاره مونځ کوي هغه مشرک کیږي، او څوک چې د ښودنې دپاره حج کوي هغه مشرک کیږي، او څوک چې ښودنې دپاره زکات ورکوي هغه مشرک کیږي. ځکه چې په دې صورت کې د الله تعالی دپاره نه کیږي، بلکې چې چاته یې د ښودنې دپاره کوي هم د هغه جوړیږي. دې ته شرک خفي وایي. زما وروڼو کوم عمل چې اخلاص سره وشي په هغې کې ریاکاري نه وي نو هغه عمل ډېر طاقتور وي. څوک چې د الله د رضا دپاره چا باندې یو ګوټ اوبه وسکوي نو الله تعالی به د قیامت په ورځ هغه باندې د خپل حوض نه داسې اوبه وسکوي چې جنت ته داخلېدو پورې به هغه ته تنده ونه لګي. او څوک چې په چا اوږې باندې روټۍ وخوروي نو الله تعالی به هغه ته د جنت خوراک ورکړي. او څوک چې چا بربنډ ته لباس واغوندوي نو الله تعالی به هغه ته جنت جامې واغوندوي. د بني اسرائیلو یو سړي د شګي یو غونډۍ ولیده او ویلې چې کاش دا اوړه وې نو ما به دا په غریبانو تقسیم کړې وې. د وخت نبي ته وحی راغله چې مونږ د ده په عمل نامه کې د اوړو صدقه کولو ثواب ولیکلو. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم. شکریہ.